رسول الله صلی الله علیه وسلم څخه یو کافر رالو مشرک، او پیغمبر علیه السلام جهاد ته روانو مشرکینو سره جنگ ته احد جنگ کې مشرکو. رسول الله صلی الله علیه وسلم ته مخې ته رالو، ورته وایي چې صیب زه ستاسو په ډله کې شاملېدل غواړم او ستاسو د طرف نه به ستاسو د دشمنانو سره جنګېږم، کافر دی. خو ما ته دا ووایه چې اقاتل او اسلم، زه وجنګېږم او که نه اسلام راړم. دا الله رسول ورته وفرمایل اسلم ثم قاتل، اول مسلمان شه بیا جنګېږه، ځکه چې مسلمان نه جنګېږي نو عمل فضول دی، هندو ستړی خدای ناراض. او چې کله مسلمان شي اوس د الله لپاره جنګېږي نو اوس د عمل الله جل شأنه ډېر قدردان دی، هغه شکور دی، هغه به ستا په دې عمل باندې تا ته اجر او ثواب درکوي ډېر. اسلم ثم قاتل، اول مسلمان شه بیا جنګېږه. په دې میدان کې دغه سړی چې لږ لمحه مخکې کافر و بیا مسلمان شو، چې اسلام یې راوړو، د الله رسول ورته وفرمایل جنګېږه. جنګېدو نو شهید شو. نه مونځ کړی، نه روژه نیولي، نه زکات ورکړی، نه حج کړی دی، نه نفل کړی دی، نه فرض کړی دی، نه سنت او واجب کړی، هیڅ هم نه. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایل دا شهید دی. مسلمانانو پیژندم نه چې دا څوک دی. دا الله رسول فرمایل زه پیژنم دا شهید دی، دته الله جل شانه لوړ مقام ورکړی.